علم درې حرف دی، یو عین دی، یو لام دی، یو میم دی. عین د عبودیت نه دی او لام الہیت، میم معرفت. دا درې واړه خبرې چې انسان کې راغلي انسان نه کامل انسان جوړیږي. کامل انسان دا دی چې الله تعالی د بندګۍ دپاره پیدا کړی دی، د الله تعالی بندګي کوي. د الله جل شانه بندګي چې دی په ځان باندې لازم ګڼي او د دې دا عقیده وي چې الله زما معبود دی او زه د الله بنده یم. او چې کله عبدیت راغی په بنده کې نو دی کې الهیت ورسره پکار دی. هر کار به د الله د رضا لپاره وي، هر کار د نیکۍ چې دی کوي مقصد به د الله رضا وي. د دنیا رونق، د دنیا پیشن او د دنیا سمعت، ریاکاری وغیرہ دا پکې مطلب نه چې په دنیا کې زه مشهور شم، خلک د زما صفت کوي او په مجلسونو کې زما ذکر کیږي، یا د خلک ماته راضي زما سلامونه دي کوي، زما لاسونه دي ښکلوي. دا خبرې به پکې نه دې ته وایي الهیت. کله چې دا دوه صفته پیدا شو نو دې سره وروسته بیا معرفت دی، الله تعالی معرفت حاصل شي او دا زمونږ او ستاسو د ټولو مقصود اعلی دی. یو اوچت مقصود او مطلوب زمونږ دا دی چې مونږ الله وپېژنو. کله چې مونږ الله وپېژندو مونږ کامیابي، او که الله هم نه پېژندلی نو کامیابي نشته، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. بس دغه علم دی. دا د علم د دې درې حروفو تشریح معنا ده. نو علم چې دا یو صفت دی چې الله تعالی دا صفت په چا کې کیږي، د الله تعالی په دې باندې دا دلیل دی چې د الله خوښ دی. د دنیا مال و متاع، د دنیا ساز و سامان دا الله تعالی نور قومونو ته ورکړي. نورو مذهبونو والا چې دی زمونږ نه په دې کې زیات دي، خو د هغوی قرب چې دی الله تعالی سره نشته، د هغوی نږدېوالی الله سره نشته، د هغوی تعلق د الله سره نشته. هغوی د خپل خالق نه منکر او بې پروا دي. او دغه علم او ایمان دی چې الله تعالی ته په دې سره سړی نږدې کېږي. دا زمونږ لوی اهم مطلوب دی چې الله وپېژنو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې تاسو علم حاصل کړئ. علم حاصل کړئ ځکه چې الله تعالی یو صادر دی. ان لله رضا يحبه. د الله تعالی یو صادر دی د عزت او د اکرام چې هغه د الله ډېر خوښ دی. من طلب بابا من العلم رد الله رضاه. چا چې د علم یو باب طلب کو یاد کو نو الله تعالی په دې صادر کې دته ځای ورکوي. دې نه زیات او اهم اعزاز کم دی چې الله تعالی دته د خپل اکرام او د اعزاز په صادر کې ځای ورکوي. چې الله ته څوک نږدې شو بیا خو ټول جهان د هغې دی. هر آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند. وای چا چې ته وپېژندلې هغه خپل ځان څه کوي، هغه خاندان څه کوي، هغه چې دی بچي څه کوي، هغه چې دی ښځې څه کوي، تعلق یې تا سره پیدا شو. نو دا الله تعالی دې ته په دې صادر کې ځای ورکوي. کوم آیات کریمه چې ما ولوستو دا د علم په فضیلت کې دی. علم یو نسبت دی د عالم او د متعلم په منځ کې. یو معلم دی، یو متعلم دی، یو عالم دی، یو علم دی. متعلم دی ته چې د خلکو ته درس کوي، علم ښیي، د قرآن د حدیث علم ښیي خلکو ته، دې ته معلم وایي. متعلم دی ته چې د زده کول کوي.
او دا علم د دې دواړو په منځ کې یو نسبت دی. دا نسبت چې چاته حاصل شو نو هغې ته څه وایي؟ عالم وایي. دا علم د عالم د متعلم صفت ټول یو خبرې ته راجع کېږي. د ټولو مبدا چې دی هغه علم دی. که په آیاتو او په حدیث کې او په اخبارو کې یا په اقوالو سلفو کې د علم فضیلت بیان شوی دی، نو دا فضیلت د عالم هم دی، دا فضیلت د متعلم هم دی، دا د معلم هم دی، او دا د علم هم دی. الله فرمایي چې زه ګواهي کوم، شهد الله. مشرکانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې موږ ته ګواه او شاهد پکار دی چې د کوم خدای دپاره ته موږ رابلې، او دا دومره ګڼ خدایان په موږ باندې پرېږدي. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب. دا دونه ګڼ خدایانو نه یو خدای جوړې، دا خو ډېره تعجب خبره ده. نو موږ ته په دې باندې دلیل او ګواه پکار دی چې هغه ګواهي وکړي چې او د یو الله عبادت حق دی. دا آیات نازل شو، شهد الله انه لا اله الا هو. الله په خپله ګواهي کوي چې بل اله نشته، بل معبود نشته د الله نه سوا. ملائک ګواهي کوي چې بل معبود نشته. و اولو العلم، مقصد میں پدې ټکی کې و اولو العلم، خاوندان د علم ګواهي کوي چې بل اله نشته. د دې نه زیات فضیلت د عالم او د علم بل کم ځای دی چې الله پاک د خپل شهادت سره د عالم شهادت راوسته، چې الله ګواهي کوي، ملائک ګواهي کوي، اولو العلم ګواهي کوي چې بل اله نشته. الله پاک د خپل شهادت سره د عالم شهادت یو ځای کړ. د یو مالدار سړي شهادت یې نه دی یو ځای کړی، د یو وزیر یې نه دی یو ځای کړی، د یو بادشاه یې نه دی یو ځای کړی، بلکې د عالم ګواهي یو ځای کړی الله پاک د خپلې ګواهۍ سره. نو امام غزالی سے وایي هنیئا لک بهذا شرفا، اے عالمه ستا دپاره دا شرافت کافي دی. اے د علم خاونده ستا دپاره دا فضیلت کافي دی او دا شرافت کافي دی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، عالمان چې دی وارثان د انبیاء دي. انبیاء د انبیاء کار سو، د انبیاء نه پیسې نه دي پاتې شوي، سره زر نه دي پاتې شوي، سپین زر نه دي، یاقوت و زمرد نه دي. د هغوی میراث څه شی دی؟ د هغوی میراث علم دی، د خلکو هدایت دی. خلکو ته چې دی د الله تعالی سره د خلکو تعلق پیدا کول، دا د انبیاء کارو. او هغه کار چې دی د هغه وراثت کې علماو ته پاتې شو، اهل علم ته پاتې شو. نو بیا امام غزالی سے وایي ولا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق الوراثة لتلك الرتبة. وایي دا نبوت نه زیاته مرتبه بل شته دی نو، او د په دې وراثت کې چې کوم چاته دا وراثت ملاو شو د دې نه زیات شرافت بل نشته. دا لوی شرافت او عزت دی چې الله تعالی اهل علم ته ورکړی چې دی د خپل انبیاء وارثان وګرځول، د انبیاء وراثت یې دې ته ورکړ. نو دا یو بهترین صفت دی علم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته الله تعالی د خیر اراده وکړه، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله اراده د خیر وکړي هغه ته پوهه په دین کې ورکړي. نو په دې مدرسو کې چې کم عالمان، کم مدرسین، کم حافظان، کم قاریان محنت کوي د مسلمانانو په بچو باندې، دا د څه لپاره کوي؟ دوی باندې ناظره ووي، په دوی بیا چې قرآن پاک په حفظ سره ووي، په ناظرې سره، په تجوید سره، دا ټول د دې خبرې دپاره چې دوی د علم زده کړې دپاره تیار شي، او د علم زده کړې دپاره دوی برابر شي، او د دې دین خدمت بیا دوی ته حواله شي. کله چې دا معلم نه علم منتقل شو متعلم ته، او دا متعلم په خپل مقصد کې کامیاب شو، بیا دته ذمہواری حواله شوه، دا علم به بیا د خلکو ته رسوي، دا به خلکو ته بیا رسوي، هغه به بیا نورو ته رسوي. چا چې علم زده کړم ولو که یو باب وي او هغه چاته وښودم،
په دغه باب باندې یا په دغه مسله باندې یا په دغه کتاب باندې څوک عمل کوي تر ورځ د قیامت پورې چې څونه خلک په دې باندې عمل کوي د دغه معلم ته به دې ثواب رسیږي. د انسان چې وفات شو اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان چې وفات شو دغه عمل ختم شو، بس نور عمل بیا نشته. درې کسان یو پکې دا د علم ينتفع به، هغه علم چې په دې سره خلکو ته نفع رسولي تر قیامت پورې دغه ثواب به ته رسیږي. دې نه زیات فضیلت بل کم دی. مسلمانانو الله دې زموږ استادو د دې علم سره مینه پیدا کړي، د دې علم سره دې الله تعالی شوق پیدا کړي، او خدای پاک دې زموږ استادو د ټولو په ورونو کې دا واچي چې د عالمانو ملاقات کوو، د عالمانو خدمت کوو، د عالمانو قدر کوو، د اهل علمو. لقمان حکیم سے خپل زوی ته وایي چې ای زویه جالس العلماء، د علماو سره ناسته کوه، فإن الله يحيي القلوب بنور الحکمت. الله پاک چې دې زړونو ته هدایت کوي په نور د حکمت سره. حکمت نه مراد علم دی. الله پاک دا مړه زړونه ژوندي کوي په دې علم سره. کما یحیی الارض بوابل السماء، لکه ځمکه چې په باران باندې ژوندي کیږي، دا مړه زړونه چې دا په علم سره ژوندي کیږي. حالی کرم الله وجهه فرمایي ففز بعلم تعيش حيا به والناس موتى واهل العلم احياء. ته په علم سره ځان کامیاب کا او ته به چې همیشه ژوند دی. په علم سره ځان کامیاب کا دا همیشه ژوند دی. او خلق چې د دې ټول خلق مثال د مړو دی. واهل العلم احياء، او اهل علم چې دا ژوند دي. وای یو سالک فرمای هرگز نہ میرا دان کی دلش زندہ شد بعشق، هرگز نہ میرا دان کی دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ما. دا چې څوک په عشق د الله تعالی کې ژوندې شو، د چې د الله تعالی په احکام باندې عمل وکړو، د کملم شنو تر قیامت پورې د همیشواله چې دا په کتابونو کې لیکل دا مړ نه دی. د عالم په دفتر کې د ژوند لیکل دي. نو اهل علم سره لازم بیا عمل دی. زمونږ استادو د ژوند خلاصه او بهترین سرمایه هغه چې دی ابدي سعادت دی، همیشه سعادت دی. همیشه سعادت په څه باندې حاصلېږي؟ په عمل باندې حاصلېږي. د الله تعالی د حکمونو په منلو باندې حاصلېږي. د الله په عبادت او بندګۍ حاصلېږي. د الله په شریعت باندې عمل کول سره حاصلېږي. او دا شریعت باندې عمل کول چې کوم دي د الله تعالی عبادت کول د دې ضرورت د علم ته. نو دا علم چې دا وسیله ده د چا لپاره؟ د الله دغه همیشه سعادت لپاره. ځکه چې دا هر یو شی فضیلت معلومیږي په نتیجې سره. نتیجه د علم د الله تعالی قرب د نزدېوالی دی، قرب رب العالمین. چې الله ته څوک نږدې شو نو هغه همیشه سعادت هغې دپاره میلاو شو. په علم سره همیشه سعادت دا میلاویږي. دا د علم نتیجه ده. الله دې زموږ او ستاسو نصیبه وګرځي. د علم نه غفلت نه دی پکار. دا علم ډېر یو لوی صفت دی، خو وخت هم کم دی. خو یو حدیث تاسو ته بیانومه د علم په فضیلت کې، چې موږ ته هر یو شی چې د هغې اهمیت معلوم شي، د هغې په زړونو کې قدر پیدا شي. او چې اهمیت معلوم نه وي نو قدر نه راځي. اهمیت د علم هغه معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي تعلموا العلم. تاسو علم یاد کړئ اے خلکو، د علم زده کړئ. فإن تعلمه لله قربة خشية. د دې زده کول د الله دپاره دا یره ده. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله تعالی نه زیات چې ویریږي د هغه علما دي. هر مؤمن مسلمان د الله نه یریږي، خو هغه زیاته یره د یرې ماده چې کومه ده هغه دا چې علما د الله نه به زیات یریږي. نو دې تعلیم د دې زده کول چې د دې علم معاذ ابن جبل سے وایي چې دا الله تعالی ته نږدېوالی دی. وطلبه عبادة. د علم طلب چې دا لوی عبادت دی، عبادت دی. او ومدارسته دا تسبیح. د دې درس او تدریس چې دا تسبیح ویل دی.
دا الله تعالی پاکی بیانول دي، دا الله تعالی عظمت بیانول دي. تسبیحات د سبا او د بیګا تسبیحات چې موږ تاسو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، دا تسبیحات داسې بزرگان تیر شوي دي چې د دې تسبیح ذکر به هغوی ډېر زیات کوو. خالد ابن معدان یو لوی ولی تیر شوی دی، هغې به په ورځ کې 40,000 کاله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ویلي 40,000. د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي، دا صحابي دی، هغې به په ورځ کې 1,00,000 پیرې تسبیح ویلي. 1,00,000 تاسو سوچو کې دا عقل نه بهر کار دی، دا خارق العادت کار دی. 1,00,000 تسبیح ویل په ورځ کې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه یو مزي کې 12,000 غوټې اچولې وي او دا د ماسخوتن د وده کېدو نه مخکې به هغوی دا 12,000 غوټو باندې تسبیح وویلې بیا به وده کېدو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها به 4,000 پیرې تسبیح ویلې په ورځ کې. نو د دې دا فضیلت په څه باندې میلاویږي؟ په درس او تدریس باندې میلاویږي چې د دې قرآن د دې احادیثو درس کوئ، زده کړه تعلیم او تعلم کوئ. معاذ ابن جبل سوی مدارسه تسبیح، د دې درس کول چې دا تسبیح دی، لکه په تسبیحاتو باندې چې تاسو ته څومره اجر میلاویږي، نو په دې درس او تدریس باندې، په دې ناظره ښودلو باندې، په دې قاعده ښودلو باندې، په دې صرف نحو ښودلو باندې، په دې قرآن ښودلو باندې تاسو دغه تسبیحاتو اجر میلاویږي. والبحث عنه جهاد، او د دې په دې کې بحث کول دا وایي جهاد دی. وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقه، د دې ښودنه هغه چا ته چې هغه پرې نه پوهېږي دا صدقه ده. او د دې اهل ته چې دا وسپارې وایي دا قربت دی، نږدېوالی دی الله تعالی ته. وهو الانیس فی الوحدة، دا په یوازېوالي کې ملګری دی، په خلوت کې چې دی ملګری دی. وهو المصبر علی الضراء، او دا صبر کون صبر د صبر تلقین کون کې په وخت د تکلیفونو کې مصیبتونو کې چا باید تکلیف او مصیبت راشي، نو د مصیبت سره صبر چې الله تعالی راګری دی. او دا صبر چې دی دا په څه سره کېږي؟ دا په علم سره. اهل علم چې د دې کې صبر ډېر زیات وي، دا علم تلقین کوي چې ته صبر کوه په دې مصیبت باندې، په دې کې ستا دپاره اجر دی. نو وهو المصبر علی الضراء. او بل الله تعالی وایي په دې سره وان الله يرفع به اقواما او فيجعلهم سادة في الخير. الله تعالی په دې سره ډېر قومونه اوچتوي او دا د خیر په کارونو کې دین قائدین جوړي، هدات هدایت کوونکي جوړي چې خلک ورپسې اقتدا کوي. او وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان الماء وهوامه. دا هر یو شی په دنیا کې وچ او لانده ټول د دې لپاره مغفرت غواړي، د عالم دپاره، د متعلم دپاره، د معلم دپاره، درس کوونکي دپاره، ناظره ښودونکي دپاره او حفظ والا ته، دې ټولو ته الله تعالی د مخلوقات چې دا دعاګانې کوي د مغفرت، دې لپاره مغفرت غواړي، بخښنه غواړي د الله نه. هر یو شی په دنیا کې وچ او لانده، په دریابونو کې کبان، په وچه کې ځناور مارغان، هر څه د دې لپاره بخښنه غواړي. علم ډېر لوی صفت دی، الله تعالی زموږ او ستاسو نصیب کړي. خو د علم سره عمل چې دا ضروري دی، الله تعالی زموږ او ستاسو عمل پې نصیب کړي. د متعلم دپاره د عالم دپاره علم یو پاک شی دی، یو پاک څیز دی، دا په پاک لوښي کې ځای نیسي، په پاک لوښي کې. وعلم الله و نور الله لا یطاع. یاسین قاری صاحب مخکې دا کې ویلې خطبه کې چې دا علم امام شافعي صاحب خپل استاد ته شکایت وکړ چې زما محافظه کې فرق دی. وایي استاد یې ورته ویلي چې ګناهونه پرېږده. شکوت الی وکیع عن سوء حفظي فاوصاني الی ترک المعاصي. وایي ما خپل استاد ته وکیع ته شکایت وکړو د خپل خرابوالي د حفظ، وایي ما ته حکم وکړ چې ګناهونه پرېږده. فإن العلم نور من إله، علم د الله تعالی طرف نه یو نور دی. ونور الله لا یطاع لعاصي، نور د الله تعالی ګناهګار ته نه ورکول کېږي. الله زموږ او ستاسو ذهنونه د ګناهونو نه پاک کړي. الله زموږ او ستاسو په دې علم باندې که لږ یو که ډېر وي عمل نصیب کړي. عمل ضرور دی، علم ډېر دی خو عمل کم دی. ګورئ یاد ساتئ، عمل ضرور دی. الله دې موږ او تاسو کې عمل راولي.
دا علم بلا عمل، العلم بلا عمل سقیم، علم بغیر د عمل نه چوي وای دا ناجوړ دی. اول عمل بلا علم عقیم، العلم بلا عمل عقیم، علم بغیر د عمل شند دی او عمل بغیر د علم نه دا ناجوړ دی. چې عمل وي خو علم وسره نه نو دا عمل کمزور عمل دی. وکلاهما صراط مستقیم، دا دواړه چې یو شي دا غیر صراط مستقیم جوړ شي، دا نیغه لار ده. الله تعالی فرمایي وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، دا ز قرآن پاک زما لار ده، تاسو دې تابعداري وکړئ. ولا تتبعوا السبل، د ډیرو لارو پسې مه ځئ، فتفرق بكم عن سبیله، او ګنې تاسو به د الله د لارې نه پاتې کړي، بل طرف ته مو روان کړي. نو مسلمانانو دا څو خبرې ما وکړې، الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. باقي خبرې به نور علماء کرام شته دي هغوی به وکړي، وخت هم کم دی او ما ته هم دعا وکړي چې الله پاک صحت راکړي راته د ټولو مریضانو سره. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه.